حج د اسلام په بنیادی ارکانو کې 5 نمبر رکن په کوم باندې چې اسلام ولاړ په کوم ستنو باندې چې اسلام ولاړ او حج هر د استطاعت والا هر د طاقت والا هغه باندې حج فرض دی چې د مال استطاعت وي د سره مالی طاقت وي د سره چې د په حج تکلیر اتلی شي او دومره څه خرچه د خپل بچو ته پریدي چې د راتلو پورې دا وي گزاره پای باندې د کسمانه حج فرض ځکه الله حکم سره فرمایي وأتموا الحج والعمرة لله حج وعمرة الله لفاره پورا کړي او الله رب العالمین فرمایلی الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حج چې دا معلومي میاشت دی الله چا باندې چې په دې میاشتو کې حج فرض شو دی حج ته لاړ نو دی به هغلته چا سره جګړې نه کوي دی به بېهوده خبرې نه کوي دی به د فحاشۍ خبرې نه کوي دی به چا سره جنګ جګړې نه کوي حج کې دیو کنزل او پوچ او عینا باندې کوي دیو چاته به هیڅ نقصان نه رسي فلا رفث ولا جدال في الحج دیو د حج په موقع باندې سوال نه کوي کله دا آیات کې رستي جمله را فرمایله چې وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ځان سره توښه تیاره کړئ د نیکو عملونو او بهترین توښه چې ده هغه تقوا ده پرهیزګاري ده الله نه یېره ده او د دې جملې دویم مطلب دا دی چې حج ته ځې نو الله فرمایي ځان سره خرچه یوسه ځکه دا خرچه وړل دا د سوال نه بهتر دي چې هلته بل ته د لاس نیولی وي او هلته سوال کې ځکه د الله په کور کې صرف الله نه سوال پکار دی د الله په کور کې د الله د مخلوق نه سوال کول دا ستا د الله په ذات او د هغه په دې کور باندې اعتماد نشته ته هغلته د الله میلمه ته ضیف الرحمن د مهربان ذات میلمه ته لکه دې ورځو باندې تاسو به هلته په ساین بورډونو کتلي چې سعودي د حکومت د طرفه یا د بعضې کپنو د طرف نه بورډونو باندې دا لیکلي چې موږ ستړي مشي وایو نرحب بضيوف الرحمن من د رحمان ذات میلمنو ته ستړي مشي وایو هرکلی ورته وایو داسې دنیا کې تاسو دا راته ووایئ چې ما کله یو میلمه راغی زما میلمه دی زما یا تاسو کې د یو چا میلمه دی یا میلمانه دی او تاسو کره راغلی او هغه راوځي او د کلي کې یوه ته وایي ماله ډوډۍ راوړه بل ته وایي ماله ډوډۍ راوړه یو ته وایي ماله چای راوړه بل ته وایي ماله اوبه راوړه څه مو خیال دی خفه کېږئ به که نه زړه کې به هم دا خفګان نه راځي چې میلمه زما دی او لګیا دی کلي کې سوال ته د الله په کور کې میلمه یې او د میلمه حق دی
حدیث کې راغلی الله باندې دا حق دی چې د کور ته کوم مېلمه راغلی دا قدر وکړي اکرام به کوي نو هغه ته د چا نه سوال نه دی وعیدی دا دی چې یو سړي باندې حج فرض شو دی حج نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی فيموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا دې مرشي نو که يهودي مري او که نصراني مري چې حج فرض دی او دې حج نه ځکه حج د اسلام په بنیادي ارکانو کې وي او فائدہ د حج چې ده هغه څو فائدې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو لویه فائدہ دا ده چې دی د الله پاک وحدانیت زده کړي وحدانیت د الله د یووالي کور ته دی ته دا هغه کور دی چې د دې نه شرک ختم کړی شوی دا هغه کور دی بیت الله محترم چې ابراهیم علیه السلام ته الله حکم کړی او ان طهر بیتي للطائفین والعاکفین والرکع السجود زما دا کور پاک کا تا اسماعیل دواړه زما دا کور پاک کئ د رکوع کوونکو منځونو کوونکو دپاره د اعتکاف کوونکو دپاره او د طواف کوونکو دپاره دا پاکوالی ظاهري هم دی چې ظاهري پاک کئ او باطني پاکوالی دا دی چې د دې ځای نه د شرک دا بوی ختم دې ځای نه شرک ختم کړي مکه چې پاته شوه اولنی کار نبي کریم صلی الله علیه وسلم وکړ علي رضی الله عنه صحابي هغه ولېږله چې څومره بوتان په کعبه کې پراته دي ټول راوغورځوئ او ختم یې کړئ دا کعبه ووینځئ پاک نو اول یې تېنه شرک ختم کړه د شرک دا اسباب یې تېنه ختم نو یو دا ده چې حاجي صاحب په خپله عقیده د شرک نه پاکوي هلې به د حج قبول زمونږ د دې علاقو خلک هلته چې لاړ شي نو تلې حج لئ د الله د وحدانیت کور ته تلئ نو هلته هم شرک کوي کله د غار حرا ته لاړ شي کاڼي ځان پورې وکړي او کله د کعبې هغه پرده پورې داسې خپل څادر یا رومال راچوي بیا یې ځان پورې وکړي کله یو قسم کله بل یو ما په دې ټولو سترګو ولیدل چې د حرم امام شیخ سدیس هغه جمع وکړه او سنت یې وکړه چې څنګه راواته یو پاکستاني ورمنډه کړه هغه پورې لاس ټچ کړه او بیا یې ځان پورې داسې هغه ورته صرف دومره راوګرځېد چې وفرمایل شرک څنګه دا دی چې اول خو د شرکي عقیدو نه ځان پاکول پکار دی حاجي صاحب دپاره دویم هغلته د امن درس زده کېږي هغه د امن ځای امن ځای هلته امن زده کېږي الله سورة قریش کې اخري جمله دا فرمایلې ده قریشو دپاره هغه ځای دپاره چې الله فرمایلې دي الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لګې د الله فرمایي ما ختمه کړه او ما د الله یرم ختمه کړه امن مې در او الله قرآن کې فرمایلي چې دا د امن ځای دی
ابراهیم علیہ السلام ته چې الله فرمایلی کعبه جوړه کړه ابراهیم علیه السلام هغه الفاظ دي نو باندې استخاره کې او سوره ابراهیم کې چې رب اجعل هذا بلدا آمنا یا الله دې مکې نه د امن خاریه جوړه کړي دا دعا ابراهیم علیه السلام د کعبې د آبادۍ په وخت باندې کړې او سوره ابراهیم کې دا الفاظ دي چې رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام یا الله دا حرم دا کعبه یا الله دا د امن کور جوړ کا او ما او زما بچی الله د شرک نه وسات د شرک نه مو پاک او د حج د کولو یو فائدہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې چا حج او هغه ته فضل خبرې ونکړي فضل حرکتونه ونکړه نو رجع كيوم ولدته امه دینه د حج نه داسې واپس راشي او داسې پاکي لکه څنګه چې دی په هغه ورځ د ګناه نه پاکي پیدا شو دا څرنګه دی پاکي چې هغه ته دی الله پاک او په کار دا ده چې بیا دی دلته ځان خیرن نه کړي واپس بیا دې ځان پاک وساتي په دې خبره هم ځان پوه کړي چې د هرې ګناه نه به دی پاکېږي وګوره فردي حق نه نه پاکېږي فردي حق دا په حجونو باندې چاته نه معاف کېږي دا په حجونو نه معاف کېږي دا په عمرو او طوافونو نه معاف کېږي بله فایده چې ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی ده حدیث کې راغلی دی چې چا عمره او حج دا یو ځای کړه عمره او حج یو ځای ان لومبه عمره وکړه او به ورپسې حج وکړه د حج احرام یې وتړ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دواړه چې دي ينفيان الفقر دا غریبی ختمي دا فقر ختمي كما ينفي الكير خبث الحديد لکه څنګه چې دا رګمال ته زنګ پاکي یا دا چې د لوغارانو سره دا اور چې تربل کړي اوس مې نه پیر اخیری سوان شو یا دا څنګه چې دا د اوس په د اخیری ختمي دا څرنګه حج او عمره دا د انسان فقر ختمي دا غریبي ختمي نه دی غني جوړي دا فائدہ ده نورم ډېر فائدې لکه دا ورځ بهترین ورځ دې ورځو کې یو خدای تاسو ته ماوي تکبیرات ویل پکار تکبیرات حاجیان صاحبان چې دي هغوی هلته د هغوی لپاره بهترین ذکر څه دی تلبیه لبیک اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لا تلبية لا بهترين ذكر أو بهترين عمل قلت ده حاجين صعيبان ونفعران أغدي الطواف لا بهترين عمل او د عام مسلمانانو لپاره په دې ورځو کې د اخري چې کومې درې ورځې کې واجب دي دا تکبیرونه یا غدا دي څنګه دي
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. دا بهترین ذکر دی. تکبیرات تشریق دا د نارینه او زنانه او هر چا دپاره دی. مونځ پسې یې ووایه، مونځ نه علاوه یې ووایه، په لاره را روان یې هم دا تکبیرات وایه. هسې مه کښېنه، که پروت وي نو دا تکبیرات وایه. دې کې اجر او د هغې د اجر او د ثواب حدیثو کې راغلي. قرباني چې ده د عرفې د ورځې روژه به ترې رابلي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې زما دا ګمان دی، دا زما یقین دی چې چا د عرفې د ورځې روژه ونیوله، دې سره به د ده د یو کال مخکي او د یو کال وروستي ګناهونه الله معاف کړي. د یو روژې یا د عرفې د ورځې روژه